تقریر کړو او په خپل قوم کې یاتی من بعدی اسمه احمد. عیسی علیہ السلام قوم ته ویلو چې یاتی من بعدی اسمه احمد، ما نرستو به یو پیغمبر راځي چې یو نامه به پاسمانونو کې احمد وی او پزمکه به محمد وی. هغه پیغمبر به بیا د مکې نه هجرت کوي مدینه منوره ته، بیا پلار کی او غر دے غار سور ورتوی پاغی کی بدریش پہ د کافرو نپٹو. نو یا رسول اللہ شپک سو کال اوشو چیز پا دے غار کے استاد دیدن پا انتظار ناستما. شپک سو کال ابو بکر صدیق د کمیس پټوټه ټولې سوړې ټپې کړې چې ما پکې تا ته قتل. یوه سوړه پاتې وه چې به مې تا ته پکې قتل، هغې کې پونده کېښوا. نو یا رسول الله ستا په مینه کې داسې لیونی شوما چې په ځان پوه شوی نه یم او ابو بکر باندې مې چک ولګولو. اوس دې خوښه ده چې سره سره کوي. پیغمبر ورته وی عزت آزاد، ابو بکر ته وی خپه دې خوا کا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ابو بکر وی چې چف کولو سره والله کما تدام محسوس کېده چې دماغ پکې چرته ازغې تللی لاړو درد مرد مار. عزیزانو په دغه ورځو کې لوی مشکلات داو چې په دې خلقو دا منل چې زه پیغمبر یم، بیا دا په منل چې زه اسمان ته تلم او خدای سره میراث دنیا شوی دی، دا ډېر ګران کار پیدا کړ خلق. ابو جهل ویلی تو پیغمبر خدای تا اسمانونو تتلے، ویلی آو وی کتا اسمانونو تتلے نو دا سپوگمائی دا مخامخ اگورا، دا پا دی اسمان کے دو ٹکڑے کا نو بیا بزستا پیغمبری ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تو فرمائل دا خواستان کار دے وہ گت ادا سے اشارہ ہو کر آسمان کے سپوگمائی دو ٹکڑے. بعض علماء لیکلی دي چې یوازې دو ټوکړې نشوا بلکې دواړه ټوکړې رااله، نیمه په یو لستوڼي کې نه نوته او نیمه په بل کې، او په دې ګریوان کې بیا یو ځای شو او بار وته بیا لاړه پاس. عرض داو چې ابو جهل السوي ابو جهل افوي جادوګری خو ډېر لوی جادوګری چې اسمانه پورې دیم جادو رس. بیا بار لاړو راغو لاس کې کانی نیولی. حضور علیہ السلام ته وایي چې گر رسول چیست در مشتم نهان، کته رسولی نو ازما د لاس کې سدي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي څه ورته وی گر رسولی چیست در مشتم نهان،
کہ خبرداری ز راز آسمان کته رسولی نظما د لاس کې وای څه دي چې د اسمان نه خبرونه راځي نو دا دومره لند شیخ به خوده شي چې زما د لاس کې حضور علیہ السلام ورته فرمایل چې زوم چې ستالاس کې څه دي او کدا ستالاس کې څه دي دا په خپل وای ونه زما لاس کې چې څه دي هغه نشي ویلې تی وای رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو ګوتا لاس ته اشاره وکړه داسې سره د ابو جهل لاس کې کان وویلې چې لا اله الا الله محمد رسول الله مونږ کانی یو دومره یو هغه کانی ابو جهل لعین په دې ځمکه راوښته وی په دې جادو تاسو خیال راغی دا هغه مشکلاتو چې د پیغمبر ور سره مخ ابو بکر صدیق چونکه په ابتدا کې مسلمان شوی هغه بیا د مونږ کولو د پاره چې کوم مشکلات عقل بم حیران شي چې مونږ باغ کولو د خلقو به ورته رنگ رنگ تکلیفات رسول عزیزانو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معجزات دا حد دا زیاد حد دا معجزات چی دی بیا اللہ پاک ټول پیغمبرانو ته ورکړي لکه موسی علیہ السلام ته دا معجزه ورکړي و چې دا امسای ده او چې امسا به وګرځول دا چې هغه نه به یو لوی اجتها جوړه لاس ته د ترخ کې به لاس داسې کو او چې واپس ته رويستو اب پړکېدو د سپوږمۍ پښه عیسی علیہ السلام ته دا معجزه و چې قدرتی روند به یو سړی پیدا او د په لاس راخ کې به بیناش ابرس مرض به چې پچاو دا برګ لاس به چې پراخ کو امرض به تلاو دا معجزات دا هر یو پیغمبر د خپل خپل شان مناسب او د رسول الله صلی الله علیه وسلم معجزات چې بیا پټولو چې د دغه معجزات بیا د چانو ځکه چې دا سنادید د قریشو دا باجس او جواب به نشو کوله چې بل جواب بنو ورتلو ول به دا جادوګر دی پروپاګاندا خو به کړیو یو سره د دمګر دی دموناج هغه ول ما سره د لیوانیانو اجازه ده یاره کدا محمد عربي په ما خدای را پیښ ک نو ما سره د لیوانیانو اجازه ده چې دمه کې موجود شي قدرتی اورز په لار کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ور سره مخ چې مخ شو ورته زلمیه خبره وره ما اوریدلی چې تلیوانه او ما سره د لیوانیانو اجازه ده اوس پیغمبر ورته څوي ورته نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له آدمګره ورته ها ته بیا وای پیغمبر ورته دا کلمات بیا وای چې بیا وای الله سی ولا ورک او وی لا اله الا الله محمد رسول ما د دنیا کلامونه اوریدلی دي
خدا ستا غوندې کلام یا د خدای کې دی شي او یا د پیغمبر کې دی شي. ته لیونی چېرته ما خلق ما ته ویل چې دا لیونی دی. نو عرض دا وزیدانو که تاسو خیالو کې دی خپل زما یاره تاسو به وایي چې دا دومره لوی کافر چې وګوره پیغمبر ته دی لیونی ستا دې زمانه کې درته کم خلق چې د دین کار کوي دا قوم ورته لیونی وي که نه وي؟ ولن دا تبلیغیان والا چانا روټۍ غواړي اوبه چانا غواړي بستره چانا غواړي کټ پوزې چانا غواړي نه پیسې خپلې جامې خپلې وینځي کټوۍ خپله پخوي روټۍ خپله خوري ستا جمعات تراشي دا وي سي روزه ده او دا یک روزه ده دا چله ده دلته به پراتی او تا ته به د خدای د دین دعوت درکړي حالانکه په خپل ځای دا ټول مزدور کار دی مزدوران کوي کارونه هم کوي او د خدای په لار کې دا وختونه هم لګي دا قوم ورته څه وایي لیونی ورته وایي که نه ورته بلکې لیونی لا څه کوي دا قوم ورته وایي چې دا د امریکې تنخواه اخلي دا قوم او د امریکا که دومره خشي چې مال تنخواه را کوي چې ته د خدای دین خلقو ته بیانوه نو بیا د امریکې نه ښه ملک چرته شته دې ذلیل قوم ته تاسو وګورئ په مخ د ځمکه د امریکې نه لوی رذیل ملک به بل نه وي په مخ د ځمکه تاسو وګورئ په لیبیا کې نو ارزا وزیدانو که تاسو خیالو کې دی خپل زما یاره تاسو وایي چې دا دومره لوی کافر چې وګوره پیغمبر ته دی لیونی ستا دې زمانه کې درته کم خلق چې د دین کار کوي دا قوم ورته لیونی وایي که نه وایي ولن دا تبلیغیان والا چانا روټۍ غواړي اوبه چانا غواړي بستره چانا غواړي کټ پوزې چانا غواړي نه پیسې خپلې جامې خپلې وینځي کټوۍ خپله پخوي روټۍ خپله خوري ستا جمعات تراشي دا وي سي روزه ده او دا یک روزه ده دا چله ده دلته به پراتی او تا ته به د خدای د دین دعوت درکړي حالانکه په خپل ځای دا ټول مزدور کار دی مزدوران کوي هغه په زناورو هم کول یو ښکاري اوسۍ نیولې وه نو هغه اوسۍ د ښکاري سره په جګړه ده ځان ته راکاږي ښکاري یې بیا رانیسي ځان ته راکاږي په د پاسه رسول الله صلی الله علیه وسلم ښکاري ته وایي دا څه چل دی دا اوسۍ خو تاله ځان نه درکوي ویل جي دا مې نیولې ده او رانځي ښکاري یهودي و اوسۍ ته ویلې چې ولې ځان راکاږي اوس خو ګیره شوي ویلې د دې غره شاته مې یو دوه بچي دي دنه زه ځان خلاصوم چې راتلم هغوی مې اوږې پرېښي دي نو دومره تې ځان خلاصومه چې لاړه شم هغې ته تی ورکم نو بیا وله راځم خو چې دومره مې پرېږدي حضور علیه السلام دې یهودي ته وایي چې دا پرېږده بچو له تی ورکوي نو بیا راځي دا زناور شی دی په دې څه اعتبار دی چې دا به بیا راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل
چې د دې اوسه په ضمانت کې به زه در سره کېنم، کدا بیا را نه لا نو د دې تاوان به زه درکم. ولډر حضور علیہ السلام کېناستو، اوسه پرېښوه، په یو منډه لاړاو، هلته بچو ته ووی چې زر ته وروئ زه ښکاري نیولې او د دوو کونو سردار زما په ضمانت کې ناست دی. نو بچو ورته ووی چې ترغه پورې ستاپه په مونږ حرام دي چې سو پورې د سردار کونین ستا د ضمانت نه آزاد کړي نه، او ته خو به ورشي پیغمبر به د ضمانت نه خلاص شي او مونږ دواړه بچی در سره زو، مونږ به د پیغمبر په ناموس ځان قربان کو، ښکاری ته به ځان ورک. چې یو لشل منټه تېرېده، حسین رااله او دو بچیم ورپسې رااله، او سردار کونین ته وفرمایل چې زه خو رالم، ته زما د ضمانت نه بار شو، دا بچی مې ستا په ناموس قربان دي د ښکاری. یهودی سوچ کو چوفو یو زنګلی زناور هغه د دې تصدیق وکړو چې دا د خدای پیغمبر دی. زه انسان ما ته ولې دا تصدیق نه دی پکار چې دا پیغمبر دی؟ بس ملته وی چې لا اله الا الله محمد رسول الله. نو عرض میں دا عزیزانو چې د هدایت لارې چې دی هغه د قوم ته الله په مختلف لارو باندې ور برابر کړي، په مختلف لار. نو په دې قوم کې داسې خلق داسې وو چې یو بوډای ښځه ده په مدینه منوره کې आवाज وشو چې د مکې نه یو پیغمبر راغلی دی، او هغه پیغمبر داسې دی چې د چا باندې سترګې ولګي د پلار او د نیکه دین پریږدي او مسلمان شي. داغه په دې سترګو کې داسې څه چل. یو بوډای ښځه وه، هغې وی چې اوفوی ټول عمر مې د پلار او د نیکه په مذهب تېر کړی دی، اسې نه چې په دې اخر وخت کې مې په هغه پیغمبر سترګې ونه لګي او زه چېرته غرقه نه شم. خپل د زړو ښځو چې سلت کوپړی وي هغه یو پنډوکی تړلی دی او د خار نه بار وتې ده چې د خار ناړو تختم چې په دې پیغمبر مې سترګې ونه لګي. په د پاسه سردار کونین صلی الله علیه وسلم را چراغ ہے بوڑھائی سکے وہ بچیا سے پختنی کے داسی میں اوریدلی چې دی مدینے منورے تے او پیغمبر راغلے محمد نامه دا او د پیغمبرای دعوی کړی دا چې په چا سترګې ولګي د پلار او نیکه دین پریدي او بس مسلمان شي. نو ما ټول عمر د پلار او د نیکه په دین باندې تیرا کړی دا، یعنی د بوتانو عبادت می کړی. اسنه چې په اخر وخت کې پیغمبر باندې بزما سترګې ونه لګي. حضور علیہ السلام ورته فرمایي چې یاره بوډای ښه سوچ خو دې کړی دی، وسکه ول تخت ما غزور کله لري چې ښکاری دغه ته زما چې پیغمبر ونه ګور او دا پندوکه نشم وړه کمزورې ما. حضور علیہ السلام ورته فرمایي چې بوډای دا پندوکه به زه در سره یوس و چې ډېره مهرباني بدی وي. پیغمبر ور سره پندوکه په سر کې خو او پلار روان دي او خبرې کوي. چاکلی تورسه د پندوکه کې خو دی بوډای والا څه پیسې ورکولې چې دا والا تا ما سره دا ورته بوډای خبره دا
چې زه داسې مزدور ما چې دې پیسو مزدوري کوم کبیا دم کله خدمت په خیدل زب کله کله در ترازما او بس پندو کې نکی خو زه در نظم ویل خبچیا یو خبره خو اوره ته خډیر به مثال خسته ځواني مدای او نصیحت